شیر افضل مروت د عمران خان د رهایی یو ډیر غټ پلان بیان کړی دی. آیا واقعي د شیر افضل مروت دا پلان کار کولی شي؟ شیر افضل مروت چې دا کم پلان د عمران خان د رهایی د پاره ویلی دی دا سره په دې ویډیو کې ډسکس کوم. یو بل هم وفاقي آئینی عدالت یو فیصله کړې ده چې په هغې هم په دې ویډیو کې ډیټیل سره خبره کوو. خو کمنټ په لازمي کوئ چې آیا د شیر افضل مروت دا پلان چې کوم دی دې حوالې سره ستاسو څه رایه ده؟ شیر افضل مروت د عمران خان د رهایی دپاره یو زبردست پلان بیان کړی دی. شیر افضل مروت ویلي دي که چېرې بیرسټر ګوهر اور الیمین ګنډاپور ته اختیارات ورکړل شي نو عمران خان 3 میاشتو کې بهر راوتلی شي. شیر افضل مروت دا خبره کوي که چېرې اختیارات بیرسټر ګوهر اور الیمین ګنډاپور ته ورکړل شي. اختیارات دې نه مخکې هم بیرسټر ګوهر اور الیمین ګنډاپور ته ورکړل شوي دي. استادو په خیال باندې آیا شیر افضل مروت دا خبره ټیک ته که چېرې اختیارات بیرسټر ګوهر او الیمین ګنډاپور ته ورکړل شي نو عمران خان به 3 میاشتو کې دننه رها شي که نه؟ دې حوالې سره ستاسو څه رایه ده؟ کمنټ لازمي وکړئ. خو دې نه علاوه شیر افضل مروت مزید ویلي دي چې عمران خان ته دی ویلي دی عمران خان چې کوم لیډرشپ دی چې شیر افضل مروت سایډ لاین کړه نو دی په وجه زه سایډ لاین کما خو ما تر اوسه پورې تر ننه پورې عمران خان نه دی پرېښی چونکې ما ته ډېر زیات آفر وشو ما ته وزارتونه آفر شو خو زه پښتون یم ما د ضمیر سودا نه کومه. موجوده لیډرشپ عمران خان نشي رها کولی. د خان د رهایی دپاره چې څه کول پکار دي هغه دا لیډرشپ نشي کولی. دا بیان پرونه شیر افضل مروت جاری کړی دی چې یو صحافي ته تپوس وکړو د عمران خان د رهایی حوالې سره چې شیر افضل مروت ورته دا جواب ورکړی دی چې کوم موجوده لیډرشپ ته وایي دا عمران خان نشي رها کولی. د عمران خان د رهایی دپاره چې څه کول پکار دی هغه دا لیډرشپ نشي کولی. دا خو د شیر افضل مروت خیال دی. د دې حوالې سره ستاسو څه رایه ده؟ تاسو هم خپله رایه کمنټ کوئ. خو دې نه علاوه وفاقي آئینی عدالت یو بله ډېره غټه فیصله کړې ده چې پاسپورټ کنټرول لیسټ کې چې نوم شاملولو اختیارو هغه بحال شوی دی. جی عدالتي فیصلې نه پس حکومت سره اوس دا اختیارات دوباره راغلو چې د شهریانو نوم پاسپورټ کنټرول لیسټ کې شاملول یا پاسپورټ غیر فعال کول دا اختیارات حکومت سره راغو. دې نه مخکې لاهور های کورټ دا فیصله کړې وه چې دا اختیارات ته لاهور های کورټ د حکومت نه اخیستلی و. یعنی د شهریانو لیست پاسپورټ کنټرول لیست کې د شهریانو نوم ورچول یا د چا پاسپورټ ان ایکټیو کول یا د چا پاسپورټ کینسلول دا اختیارات لاهور های کورټ سره و چې اوس وفاقي آئینی عدالت فیصله وکړه او دغه اختیارات لاهور های کورټ نه واخیستل او حکومت ته واپس ورکړل. دا اختیارات مخکې حکومت سره و. د چا پاسپورټ غیر فعال کول د چا پاسپورټ اکټیو کول د چا پاسپورټ کینسلول د چا شهریت کینسلول دا چې کوم اختیارات مخکې حکومت سره چې بیا ته لاهور های کورټ ایستلیو اوس وفاقي آئینی عدالت فیصله وکړه او دغه اختیارات حکومت ته واپس ورکړل. جی نو په دې ویډیو کې دا دوه ډېر غټ اپډیټ شو د شیر افضل مروت بیان او د عمران خان د رهایی حوالې سره چې هغې حوالې سره به تاسو ضرور خپل رای کمنټ کړي وي او بل د وفاقي آئینی عدالت چې کومه فیصله وه همې در سره هم په دې ویډیو کې شریک کا. نو خپله قیمتي رای موږ سره په کمنټ کې ضرور شریکه کړئ. والسلام.